مسلمانان ورونه وایي چې موږ ته یو داسې مجرب وښوښیه داسې ښکلی وښویئ چې پکې الله رب العزت د انسان دعا قبلوي یعنی دعا نه رد کېږي نه دا حضرت انس رضی الله عنه د نبي علیه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کړی د مشکات شریف حدیث ده نه هر کله چې اذان وشي اذان نه به تاسو هغه وخت والی تر اقامته پورې دا وخت چې کوم دا ډېر قیمتي وخت ده دا یو داسې قبولیت وخت چې په دې کې هر کله ته دعا وکړي نو الله رب العزت ستا دعا قبلوي فورا اوس موږ او تاسو ته پکار ده چې اذان وشي فورا د مسجدونو طرف ته موږ او تاسو رجوع وکړو هلته موږ لاړ شو هلته چې په اتحیاتو شکل کې کښېنې او 2 رکعته او 4 رکعته او سنت وکړي نفل وکړي نو الله رب العزت نه به دعاګانې غیسته ځان لپاره د امت لپاره دعاګانې وایي نو الله رب العزت وایي چې دغه دعاګانې الله پاک قبلوي ته پکار ده چې هر کله اذان وشي فورا په کور کې او دس چې ردم وکړو او خبرابر د مسجد طرف ته روان شو بیا هلته ښه په اطمینان سره ښه ادب سره کښېنو بیا الله پاک نه غیسته دعاګانې وایي ټولو مسلمانانو ته چې دا ټایم د قبلولو او ډېر ښایسته ټایم ده او ډېر نازک ټایم ده او په دې ټایم کې د الله رب العزت د انسان دعاګانې کولی هر کله چې اذان وشي اذان نواله تر اقامته پورې چې کوم وخت ده هغه 10 منټه وي 15 منټه وي 15 منټه وي نه الله رب العزت په دې کې د انسانانو دعاګانې کوي او هېڅکله دا رد کېږي نه فورا د الله رب العزت دغه دعاګانې